مشر چې کوم دی سلطان ټیکادار صاحب د هغه څخه چې کوم ملګري دي محمد رحیم فضل رحیم ګل رحمان نور چې کوم ملګري زموږ دلته راغلي زه د هغو ټولو زیاته شکریا ادا کوم او په پاکستان تحریک انصاف کې ورته د زړه د کومې نه هرکلی وایم او بقایه خبرې زموږ د لري په هر وخت کې دوی د ظلم خلاف بغاوت کړی دی اواز یې پورته کړی دی او نن چې دته پته ولګېده چې عمران خان غوندې لیډر راوتی دی او هغه د غریب اواز جوړ شوی دی د مظلومې طبقې اواز جوړ شوی دی نو نن د یو ځل بیا بغاوت وکړو د هغه لینډ کروزر او د بنګلو خاوندانو نه چې هغوی زموږ په کورونو باندې سپینه چونه ده پرېږدي نو نن د حق په قافله کې په پاکستان تحریک انصاف کې د اعلان شمولیت اعلان وکړو زه تاته مبارکباد پیش کوم دا کم جنگ چې روان دی دا کم جهاد چې روان دی دا تبلیغ چې کم موږ شروع کړی دی دا موږ د ځان دپاره نه کوو دا جنگ دا جهاد او دا تبلیغ عمران خان که هلته شروع کړی د پاکستان په سطح باندې د پاکستان د دشمنانو خوب یې حرام کړی دی هغه غټخېټونه هغه د ملک په خزانو چې اخته و د هغو نه د غریب حق راوباسي نو دلته کې که موږ دا ټیم دلته کې ناست یو شوکت یوسفزی صاحب دی رحمزاده خان دی انجینیر تواب دی زمونږ نواز خان دی زمونږ نور ملګري دی چټان بای دی دا د پاکستان تحریک انصاف چې دا کم جنون په غوربند کې لګیا دی په کاڼا کې لګیا دی په چکیسر بشام مارتونګ او په پرون مخوزو کې لګیا دی اخو حاجي عبدالمنیم یو مضبوط امیدوار په حیثیت باندې هلته کې د کمپین آغاز کړی دی دا جنگ ستاسو جنگ شروع شوی دی دا د پسمانده طبقې جنگ شروع شوی دی دا د غریب جنگ شروع شوی دی په دې جنگ کې موږ د هغه حق دپاره اواز پورته کړی دی کم چې دې ظالمانو غصب کړی دی نن موږ تاسې سره ملګري شو تاسې به دا کوئ تاسې به دا وکړئ چې خدای پاک تاسې له اقتدار راوست او ستاسې له کولو کار نو کوئ به که ستاسې نه و د کولو کار وجه دا ده سړی دا وایي چې ما له روپۍ پیسې راکړه ما له د غوړ دانې راکړه دا خبره دې باندې پارټي کوم په دې ملګرتیا کوم دغه ملګرتیا نه ده موږ به هم قرباني کړو تاسې به هم کوو بله خبره دا ده چې خپله که تاسې دوه درې خبرې دي که تاسې اقتدار الله راوست موږ ترې یو ډسپنسري ضرورت دی او د یو جنکو د یو سکول ساله پورې په پاکستان پیپل پارټۍ کوم نن ما پاکستان پیپل پارټۍ نه مستقل شوم او د پاکستان پی ټي آی تحریک انصاف کې د بیت د لاندې زه خپل د شمولیت اعلان قدر پکار دا بدقسمتي وي چې دا پارټیانې د هغې قدر ونه کړي دا اساسي وي ایسټس وي موږ خپله پی ټي آی کې زما دویشتم دېرشتم کال دی او عام ورکر یم او الله تعالی دومره ښه عزت راکړه خودونه دغه ځکه چې پی ټي آی واحد پارټي ده چې هغې کې ته په میرټ باندې به ځې مخکې به ځې دا کرایټیریا نه چې تا سره پیسه ده نو ته به مخې ته ځې یا غټ خان ته مخې ته ځې دا شی نشته تا کې صلاحیت شته نو تا ته لاره ورکوي او د دې زنده ثبوت زه یم مراد سعید وګورئ شهریار وګورئ علي محمد خان وګورئ ټول داسې میډل کلاس خلک دي خو یو پارټۍ کې دغه شته تا ته مخه راکوي عمران خانا په خیر راغلی زنده باد عمران خان رب دې ژوندی لره زمونږ قدردانا رب دې ژوندی لره زمونږ قدردانا خانه عمران خانا په خیر راغلی زنده باد عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد شي ګرانه په خپل وطن کې خاچي دشمن دغه شی